زما دا نصیحت خاص کر هغه دکاندارانو خلکو ته دی چې هغوی سار ځي او د شپې راځي او یو 2-3 روپۍ ګټي خو دا په د خپلو ګټې کې هم دوکه کوي. نو د هغوی دپاره دا نصیحت کوم چې هر څه کل ګټه تجارت کول جایز دي، سنت عمل ځکه نبی علیه السلام په خپله تجارت کړی دی، نو سنت عمل شو. خو دوکه پکې نه ده پکار چې څوک دوکه کوي نو د هغه دپاره وعید څه دی. دا مسند احمد دی جلد 3 دی. حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې نبی علیه السلام وفرمایل چې کله الله رب العزت قیامت قایم کړي، اولنی چې کوم مخکې تیر شوي امتونه مؤخرینی دا چې ټول را جمع کړي، رفع لکل غادر ټول را جمع کړي، نو بیا به الله رب العزت د دوکابازانو دپاره یو جنډه جوړه کړي چې چا دوکه کړې ده، او بیا به وفرمایلی شي چې داغه هغه کسان دي چې دی دوکه کړې ده د خلکو سره، نو دومره سخت وایي دی. ګوره تجارت ګټه جایز ده خو دوکه مه کوه چې ته مال یو راوالې ګاک پې دوکه کې، او بیا هغه چې ګاکه خوا دی خو ګوري تا وله بله کپړه یې ښودي وي، هغه تان دې ترې پټ کړی، هغه جوړه دې ترې پټه کړي او دوکه یې کړي. نو یاد ساته د هغه قیامت په ورځ دغه عذاب ته ځان ټینګ کړه، ټول به دې پېژني چې دا په دنیا کې به دوکې کولې. نو الله پاک دې زموږ مسلمانان ته بچ کړي.